نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. درود شریف بشوق محبت سرطول أهل مجلس هوای. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم المقام، گرامی قدر معزز علماء کرام، شیوخ الاحادیث، بزرگان دین، عمائدین علاقہ، آنند حضرت شیخ سے رحمت اللہ علیہ، نور الله مرقده وتقبل الله جهوده ونسأل الله تعالى أن يستمرها. فدغا تعزیت کی شرکت کون کو دیر و غمزدو مسلمانانو، ورونو، علماء، طلباء، حقیقت دار من او تاسو ټول د تعزیت مستحق یو، او هر یو کس د حضرت شیخ صاحب د هغوی سره بې تکلفي او رشته او تعلق او محبت دومره زیات و چې هر یو فرد هغه د خپل کور یو کس حسابوي چې داسې ده لکه چې زما د کور نه دا کټ وتلی او زما د خپل ژوند سکون او آرام د هغې جنازه تللي وي. دا د تورنزو یا د چارسدې یا د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان نه، دا د امت اسلام سرمایه وه. او د حضرت په جدایۍ باندې عام او خاص ټول دردمند یو. ما سره خپله د ملیشیا نه، د اندونیشیا نه د حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه متعلقینو ما سره تعزیت وکړلو. ټوله دنیا د هغوی په دې فراق باندې، په دې جدایۍ باندې خفه ده. هغوی خو به الله خوشحاله کړي وي. فرحین بما آتاهم الله من فضله. الله رب العالمین به هغوی ته خپل مقام ښودلی وي او فرشتو به یې په جنت کې لوی استقبالونه کړي وي. په اهل جنت باندې به اختر وي، خو په اهل دنیا باندې نن ډېر لوی شوق دی. ټوله دنیا ورپسې خفه ده. زموږ یقین دی ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. زما رب د دې نه بې خبره نه دی، زما رب د دې نه غافله نه دی. دا دومره د قرآن دیدار کوونکي او د بخاري دیدار کوونکي سترګې چې نن ژاړي، دا دومره پاکې اوښکې، دا دومره پاکې ژبې چې نن حضرت شیخ صاحب ته دعا کوي، دا دومره پاک پاک خلق الله رب العالمین به د دې نتیجه خامخا ښکاره کوي. او زموږ یقین دی البته حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه کو د دنیا نه لاړ شو، خو مونږ ته یو فکر پرېښی دی، یو سوچ پرېښی دی، یو تحریک پرېښی دی، یو نظریه یې راته پرېښې ده. د اخلاقو یو ښکلې نمونه
د سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم یو عملی چهره دا یې مونږ ته پرېښودلې ده. د خوی نه دومره اعلی ظرف او دومره اعلی اخلاق. حضرت شیخ صاحب زما استاد و. 1998 کې مونږ مشکات شریف وړه دوره د حضرت شیخ صاحب نه ویلې وه او د تورنزور خلق ډېر په دین مین دی. زمونږ د زړونو نه ورته دعا خېږي چې دوی د حضرت شیخ صاحب د مېلمنو کومه مېلمستیا په هره زمانه کې کوي. د چارسبې ټولو خلکو دا درېیمه ورځ ده چې په کومه لار تېرېږي شربتونه خلکو د کورونو نه راایستلي دي او خلق استقبال ته ولاړ دی، د مېلمنو رهنمایي کوي. حضرت شیخ صاحب زموږ استاد و، خو چې هغوی به کله په محفل کې تذکره کوله ویل به فضل غفور زموږ ملګری دی. تاسو دې نه اندازه ولګوئ دا څومره اعلی اخلاق. د شاګردان نسبت یې هم نه کوو چا، دا زموږ ملګری دی. چې لاس به مو ورله ښکل کړو مونږ غوندې بېکارو خلکو لاس به یې راواخیستل او هغه به یې د خپلو پاکو شونډو سره پورې کړ. دا د هغوی هغه اعلی اخلاق دي کوم کې چې د دې دور د اهل علمو دپاره ډېر څه پراته دي. جامع شخصیت و، ټول دیني تحریکونه یې د خپلې سینې سره نیسلي وو. په خپله عملي ژوند د جمعیت علماء اسلام سره د زمکدن تر سلګو پورې جاري وساتلو. د حضرت شیخ صاحب فکر او نظریه دا درنه مړاوې نه شي. د شیخ صاحب محبت کوونکو د شیخ صاحب د فکر سره مینه وکړئ، د شیخ صاحب د جماعت سره مینه وکړئ، د شیخ صاحب د تحریک سره مینه وکړئ. او شیخ صاحب چې مونږ او تاسو ته کومه لار پرېښودلې ده هغه لار مونږ او تاسو چېرته پرې نه ږدو. هغه تحریک رانه چېرته کمزوری نه شي. قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د تحریک یو سپاهي و. مونږ او تاسو هم د خپل قائد د تحریک سپایان یو او انشاءالله العزیز ژوند به مو هم په دغه قافله کې وي، مرګ به مو هم په دغه قافله کې وي. او باقي حضرت شیخ صاحب هغه شاعر وایي बिछड़ा कुछ उस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया. नन ټول هر طرف ته سړي ته دا دنیا ډېر نیمګړې ښکارېږي او دا ژوند ډېر نیمګړی ښکارېږي. بس هغه یو ښکلې هستي وه، الله ځان ته وبلله. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته خاتمه بالخیر او خاتمه بالایمان دا دې الله رب العالمین مونږ او تاسو ته نصیب کړي. مونږ په خپله د تعزیت مستحق یو، راغلي یو، خپل زړه ته ډاډ ورکوو، تسلي ورکوو او ګورو دلته د خپل مشران او د خپل اکابر بیا هم د هغې وروڼه، د هغې وارثان، د هغې شاګردان، د هغې مدرسه، د هغې متعلقین ټول د تعزیت مستحق دي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول له په دغه عظیمه سانحه باندې صبر جمیل نصیب فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.